أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. अच्छा स्वयं से स्टेज तरवाशी और क्या बाकी दामों का आगाज को दा प्रोग्राम द साबिर अहमद साबिर से द किताब मखतन दा जच फल वतन तजू बाकी दा उस बमुक द किताब मखतन को टोल मशरान द रफासी और द किताब मखतन दे होगी साबिर से किताब मखतन जी दा किताब न दादी बस इधर टेप लगी दले जी इधर दा तिल लगे साबिर से मुबारक है आमीन. रमना जी क्या नहीं मजरो द किताब मखतन पंडल तपरातलो ज रजिला गरबी सिन नरसदर कबीर काकड़ से तबरन और कौम जिस्ते से दरश दा से यो बशेर आज कौम पुख्ताना द शायरानो कदर नका पुख्ताना द शायरानो कदर नका ورزولی لالونا پټیران دي حمزه خضر په خپل کور کې د چانوي حمزه خضر په خپل کور کې د چانوي د عربو خلک کم دي چې اجان دي ډیره مننه او د دې سره زه مشر وکیل منان بچاته بلنه ورکوم چې هغه راشي और तसुरात पर किताब और मकाले निकल दा चाहे तासुता उड़ान देखी मनन बजाओ मुहतरम बदे महफिल सदर साहब और बदे महफिल के शरीकों बस्ते नाज तो जमा रनों में शरान और बिदार के नाज को मलगरो जमान तरफना नमी लीडर सलाम द साबिर से जो दावा बबारा के मदरस किताब और दे ज़रूरत नहीं साबिर से स्वाद रंगीन उपजात जा पैदा से मुकाम की पैदाश है जे هغه علاقہ په تاریخ کې
په دې ملایق قصو کې د نیمبولا او د مولا بدر د اودس په حواله په ټول پښتون وطن کې ډېره نمایه ده. صابر صاحب همدغسې د خاطروال د ریکورډ تحصیل په ګورتای نومې کلي کې پیدا شوی چې په هسټري کې د دې کلي نوم ګورنای و او ګورنای د یو شهزادګۍ نوم خو وروسته ورو ورو دغه نوم چې دی د ګورنای نه په ګورتای باندې بدل شو. څنګه چې زمونږ یو تسلسل دی چې هلته خلک پیدا کېږي نو میندې په هغه رسو سیزني ورته وایي په هغه یې تړي چې مضبوطې کړي او د دې لپاره یې مضبوط کړي چې دی بهر ته لاړ شي او پیسې وګټي هلته نوکرۍ او خوارۍ او مشقت وکړي ځکه چې دغې ځای کله هم خپلو بچو ته رزق نه دی ورکړی. ځکه یو شاعر ویلی دی چې د غریب مور د اډو لنګه نشي د غریب مور د اډو لنګه نشي چې لنګېږي یا ګیلکار او یا مزدور راوړي. صابر صاحب هم د هغې مزدورۍ او د خوارۍ په لړ کې کراچۍ ته راغی. په کراچۍ کې د لانډي په علاقه کې ډېره شو. په ادمجي نومې مل کې اول نوکر شو او څه موده پس غلامت مل ته راغی او په غلامت ټیکسټایل مل کې کار کوي. دا هغه وخت ایوبي امریت و او د دې نه مخکې هلته د لیبر رایټس چې دي یا د هغې قوانین چې دي دا نه ورک شوي نو په مزدورانو کې ډېر هلچل و. نو صابر صاحب هغه حالات او هغه چې دي د هغې په جایزه اخسته او هغه به هغې له به شعري شکل ورکوو. نو هغه شعرونه خو ډېره زمانه وشوه ما ته اوس په دې وخت کې یاد نه دي چې په صابر صاحب ته یاد دي چې د غلامت مل ذکر کړی دی په هغه شعرونو کې چې د چمچګانو پکې زور دی. بیا د 1963 کې مزدور تحریک وچلېدو او هغه تحریک چونکې عددي اکثریت د مزدورانو پښتانو او زیاتر د کلو نه راغلي وو نو هغو ته به په اردو ژبه باندې دومره عبور حاصل نه و هغو به اردو ویلې نه شوه. نو همدغه وه چې د هغې تحریک کې روح چې دی هغه د صابر صاحب هغه اشعار واچو او د 63 تحریک چې دی مزدورانو قربانیانې ورکړې او د هغې په نتیجه کې په 1968 کې او 69 کې لیبر قوانین چې دي هغه بیا تیار شو او د لیبر رایټس چې دي هغه لکه په قانوني طور تصویب کړي شو. بیا په یو دویمه مرحله کې صابر صاحب دلته چې کوم فرنټیر کالوني او پټان کالوني باونی چالي دا ایریا چې دا مزدور بیس د پښتنو اولنۍ آبادي وه. دلته په پیروز سلطان مل کې یو واقعه وشوه او د تنخوا په سر چې تنخوا به په ټایم نه میلاوېده. تنخوا لپاره چې کومې ورځې مقرر وې په هغه ورځو به تنخوا نه میلاوېده او زموږ خلکو به د دکاندارانو نه په اودار باندې د هغې تنخوا په اودار باندې سامان اخیستو او چې کله به هغه تنخوا په نه میلاو نه شوه په ټایم نو هغه دکاندارانو به د خلکو سره شر شاتار کوو مزید سودا به ورله نه ورکوله. نو دا یو ډېره په هغه وخت سره ډېره لکه لویه مسله وه. حالانکې دا دومره غټه مسله نه وه چې تنخوا د ټایم خبره وه خو په هغې باندې هم دلته په پیروز سلطان مل کې مزدورانو 9 تاریخ اخري تاریخ په 9 تاریخ چې تنخوا ورنه کړه نو شر شاتار شو. پولیس راغلل او سټیټ او پامیر کې دننه فایرینګ وکړو. په هغې کې یو هلک چې دی ځوان جان شعیب خان هغه شهید شو.
څه خلک زخمیان شو، څه خلک گرفتار. هغې معامله یو د هغې نه یو وور واخیستی شو. هغه د شعیب خان لاش خلکو پټان کالونی ته راوړو، د پټان کالونی نه یې فرنټیر کالونی ته راوړو. او د هغې زمانې چې کوم دلته قیادت و، باور خان او عثمان بلوچ، هغې خلکو دا فیصله وکړه چې موږ به په دې احتجاج کوو او دا لاش په موږ تر ګورنر هاوسه پورې وړو چې ولې لکه پولیس ته دا پرمټ میلاو دی چې هغه کله چې په 8 تاریخ د جون 1972 دغه لاش راوچت شو او دی د فرنټیر کالونی تر بنارس پورې راغی. نو په بنارس کې پولیس قمر ادریس ډیپټي کمشنر په خپله ولاړو، هغه په دې باندې مزید فایرینګ وکړو او هغه جنازې په جلوس یې فایرینګ وکړو. د هغې نه مزید چې دی 12 کسان په موقع شهیدان شو. هغه ګوله په کورونو کې ولګېدې، ماشومان کې ولګېدل. او دا علاقه چې ده دا یو ډېره لویه احتجاج د هغې نه جوړ شو. او د دې احتجاج په جوړولو کې د ټولو نه مهم کردار چې هغه د ثابت دی. او دومره لوی تحریک د هغې نه جوړ شو چې د کراچۍ تمامې کارخانې بشمول بندرګاه 40 ورځې بنده شو. او 40 ورځې پس بیا دا مصالحت په ذریعې دا کولاو شوې. او د دغه وخته پورې د پښتنو دلته هیڅ قانوني حیثیت نه و. دوی سټي کالونی نه نظم آباد ریلوې لاین چېرته کې د چنګړیانو په شان سامان به ورسره و، د یو ځای نه پاسه بل ځای ته لېږو، د بل ځای نه پاسه بل ځای ته ولېږو. دلته چې دا آبادۍ د هغې شهیدانو د هغې تحریک په نتیجه کې ریګولرایز شوې، په نقشې کې واچولې شوې. او دا اولنی ځل و چې دلته د پښتنو ته د مستقل اوسېدو ځای میلاو. تاسو وکتل چې نن هغه شهید څوک د هغې وجود نشته، هغه شهید څوک وجود نه لري. د هغې باندې د هغو نشانونه هر کال به د هغې هغه کېدل. یادګار یې اوس دلته دا لطیف ناست دی، د ده ماما راغی او ډېره موده پس کراچۍ ته راغی. نو هغه د هغو بوجبۍ د هغه شهیدانو قبرونه، نو اوس هغه بیا پایلر نومې یو NGO د هغې شهیدانو قبرونه جوړ کړل، هلته ګیټ ولګاوه شهید قبرستان. صابر صاحب په یو حواله ټوله شاعري زموږ شاعري چې دی هغه تر دې حده وه چې اوبه دې وړې نه پاسه لالې یا مازدیګر دی اوبه دې وړې نه. تر دې نه پورې زه پوه شم چې دې دا اوبه هېڅ څه غواړي. او جنکۍ اوبه لځي نه د بنګلې د سر هلکه اوبه یې په وار کړه. د اوسه پورې موږ په دې تشریح ونه رسېدو چې دا څه ویل، دا زموږ شاعري وه. په شاعرۍ کې د نظریې او د سیاست نه بغیر په هغې کې هغه گہرائی نه پیدا کېږي. لکه اوسه پورې موږ دا سندرې دي دا په دې چې اوبه دې وړې نه پاسه لالې یا مازدیګر دی اوبه دې وړې نه، د دې هېڅ هغه باندې موږ پوهېږو نه دا څه وې، دا څه واقعه وه، څه اوبه راغلې وې، سیلاب راغلی، دا چکر څه و. نو په دې شاعرۍ کې د صابر صاحب په هغې کې طبقاتي او قومي شعور هغه حالات هغه د شاعرۍ برخه کړل. او شاعرۍ کې دې هغې نه دا عروج ورکړو چې په اردو کې په هغه سره شاعري کوله صابر صاحب. نو دې زموږ په دې علاقه د کراچۍ پښتنو د صابر صاحب دومره احسانات دي چې د دوی په پښو لګولو کې نن دا کالوني ده، کالونیان یې آباد دي، په دې کې بلډینګونه جوړ دي. او زه داسې خلک پېژنم چې د هغو د یوې میاشتې کرایانې چې دي هغه په لکونو راځي. خو د صابر صاحب په دې آبادۍ کې تر ننه پورې هم خپل کور نشته.
هغه خپل کور مالک نه دی په کرایه کله یو ځای اوسي کله بل ځای اوسي خو د دې په دې حیثیت ته په رسولو کې د صابر صاحب کردار چې دی هغه نه نظر انداز کېدونکی بیا یو وخت راغی د پښتنو چې کم ایجیټیټیو او کم مزاحمت کوونکې ذهنیت جوړ شو په دې جوړولو کې چې هر امیر او هر جابر ته هر حکومت ته پښتانه هر وخت د میدان ته راوتې دي د هیڅ ماشاء الله پروا نه کړې د هیڅ دغه پروا نه کړې پیژندل یو نه چې دا د 144 ستوي او دا ماشاء الله ستوي بالکل په هر ځای کې دا جرأت او دا د پښتنو کې چې کوم د مزاحمت دا جرأت دی د دې جرأت جوړولو کې د صادق صاحب دا شاعرای ډېر لوی لاس دی بیا یو دویم پیس کې زمونږ ته دلته یو بل ماحول جوړ شو د پښتنو باندې حمله وشوې د هغو ګاډي سیزل شوی وشو او سازش وشو دا د زندګي نه په څه طریقه کم کړی شو او نن پورې هغه سازش جاري دی دا هیڅ کوی نشي کېدلی چې تعداد ولا کم کې هغه لکه د اوبو په نشوالۍ په نور معاملو باندې د روزګار او د شناختي کارت او د مثال دومره پته باندې لکه هغه بالکل په تسلسل سره هم دی چې په دا خلک د زور باندې څوک نشي ایستلی خو چې په دې طریقې باندې د دوی تعداد دلته کم شي کله چې دا ماحول جوړ شو نو صابر صاحب په دغه دورانیه کې په عربو کې په شارجه کې واپس چې راغی نو دغه تحریک لا هم صابر صاحب جان ورکو او دلته ودا اکثر الکان چې دې ته پته نشته دي د دې تیار نه دي د مشران ناس دې ته پته را نو دوباره چې صابر صاحب راغی د خپل اشعار په ذریعه پښتانه منظم کړل هغه د پښتونولۍ او د قوم پرستۍ په تحریک کې بدل کړل هغه شعرونه چې دي او هغه اکثریت هغه باندې ماشاءالله حکومت ضیاءالله حکومت هغه پابند کړي هغه کیسټي ضبط کړي دلته چاپې والے د بنارس دکاندارانو ټول گرفتار کړل چا کیسټي خرڅولې او هغه د خلکو ذهنونو ته منتقل شوی نو زه دا وایم د صابر صاحب د دې نه مخکې یو کتاب چاپ شوی دی دا دویم کتاب دی د اردو د شاعرانو لویه حصه ده چې هغه په دې کې شامل نه ده او د افسوس خبره دا ده چې زموږ روز بروز د سیاست په نوم باندې د خلکو د غیر سیاسي کېدو عمل چې دی هم د دې ملک ریاست کوي او یې سیاست کوي دا خلکو نه غیر سیاسي کول چې دی دا رویې باندې روان دي او زما دا خیال دی چې په روان وخت کې خو لکه بیا موږ د صابر صاحب په شان انسان په موږ کې نشي پیدا کېدی او د صابر صاحب هیڅ قدر نه دی کړی شوی نه هغه په هغه لحاظ شوی دی چې هغه د مزدور تحریک لپاره قربانیانې ورکړي نه په دې لحاظ شوی چې هغه د پښتنو اجتماعي دغه چې دی دا برقرار ساتلی د صابر صاحب یو شعر کې دی هغه زموږ شعور لا هغې له لکه رڼا ورکوي زه به دا وایم چې دلته را ناست زموږ چې کوم ځوانان دي خاص کر د عوامي دا پیسل چې دا دې له ترجیح ورکړي لیک لوست له ترجیح ورکړي خپل منشور هم پړاو دي او دا تمام دا هغه چې دی چې موږ څه غواړو که چېرې دا ماحول دغسې پاتې شو نو زموږ نه به بالکل دا هر څه پاتې شي دا په لوړغو باندې او په دې باندې زموږ مسلې نشي حل کېدی موږ په ډېر سنسټیو علاقه کې اوسو او موږ ته زیات ضرورت دی په نسبت د کوټې او د پېښور په کراچۍ کې زیات زموږ حساسیت دی او بیا د صابر صاحب مشکل دی چې په موږ کې پیدا شي صابر صاحب یو عظیم انسان دی هغه
د کراچۍ په پښتنو او د هغې خاص کر د هغې په خوارانو پښتنو باندې ډېر احسانات دي. ډېره مننه. زه ملګرو ملان باچا چې تاسو سره په تفصیل سره خبرې وکړې، زه اوس راغواړم سید احمد ګل صاحب چې په کتاب باندې مختصر هغه باندې تاثرات پر بیان کړي. سید احمد ګل صاحب. ډېره مننه ریاض صاحب. دا هر څه اول خو زه اتفاق پښتو ادبي جرګې سره ممنون او مشکور یم چې هغوی زه د دې جرګو وګڼم او دا متمالک او ثابت صاحب ته د خپلې ټولنې قلم پښتو ادبي جرګې لخوا زما په مبارکباد ورکړم. سټیج ناست صدر قابل احترام مشران پنډال کې ناست ملګري چې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. صابر صاحب باندې قلم ګرځول زما غوندې سړي ته ډېر ګرانه ده، نور ته دا چراغ کول متردد ده. بهرحال یو څو خبرې دي. صابر احمد صابر صاحب د خپل فن په آینه کې د ځمکې په مخ د جنت یو ټوټه چې لوی تاریخي حیثیت لري. مختلفو مورخینو او لیکوالانو په مختلفو وختونو کې په بیلو بیلو نامو ستایلې ده. چا ورته د مزای ولیکلی یا ویلی دی، چا ورته سرحد ویلی، چا ورته د خوبونو جهان، چا ورته جنت ویلی دی، او تر دې دمه نامه خیبر پښتونخوا ده. ولې څوک ورته د ډېرې مینې نه زموږ شاعر ولي ورته لیلا هم وایي، لیلا جنت. د دې زرخیزې خاورې چې کله د رنګ وږمو ضرورت محسوس کړی دی، دې خاورې سپرلي شیندلي دي، ګلونو ساتل غوړولی دی. دې خاورې چې کله د شور و شر ضرورت محسوس کړی نو دې ګودرونه چینې او ابشارونه زېږولي دي. دې خاورې چې د مینې او وفا ضرورت محسوس کړی دی نو دې خاورې شیربانو، ګلبکۍ، شیرینۍ، میمونۍ او درخوانۍ زېږولي دي. دې خاورې چې د سندرو ضرورت محسوس کړی دی نو دې خاورې چشت چمنجان، قمرګله، ګلنار بیګم، کشور سلطان، شکیله ناز وزېږولې. دې خاورې چې د ننګ ضرورت محسوس کړو دې خاورې ننګیالي، توریالي، جنګیالي وزېږول. دغې خاورې چې د علم و فن ضرورت محسوس کړو دې خاورې تاریخدان وزېږول، شاعران وزېږول. دې خاورې خوشحال خټک، رحمان بابا، غني خان، حمزه بابا، اجمل خټک، کاظم خان شیدا، خاطر افریدي، قلندر مومن، احمد شاه سایل او داسې ډېر حمید بابا او نور ډېر ادیبان وزېږول. د ادب په باغ کې د فنون لطیفه د بوټي د هر یو ګل، د هر یو پاڼې، د هر یو څانګې نه د دې خاورې د رنګ، خوشبو او وږمې راخیږي. مینهوالو، د دې د اتلانو دې غیرتي خاورې چې کوم شاعران زېږولي دي د قلم په ژبه د خپل وطن، د خپل کلتور، د خپل فولکلور او د دود دستور نغمې، قامي سندرې نه یوازې په نورو نړۍ په ټولو قامونو منلي دي بلکې په هغوی خپل یو تشخصون هم برقرار ساتلی دی او په ټوله نړۍ باندې خپله پښتونخوا منلې ده. صابر احمد صابر صاحب هم د دې سپېڅلي کاروان یو اهم غړی دی چې وخت په وخت یې د خپلې ژبې په پروګرامونو کې په هر ځای کې حصه اخیستې ده او ښایست ورته ستایلی دی. د غرونو په لمن کې پروت یو ښایسته کلی ګورتۍ کې د ښکلا وږمې چې تر ډېره حده رسېدلي دي. د دې کلي د یو دروند پښتون ملوک خان صاحب کره په کال 1940 کې زېږېدلی دی چې دنیا یې په صابر احمد باندې پیژني. صابر صاحب تعلیم د خپل کلي د بریکوټ لویه میډل اسکول تر شپږمه په جماعت پورې حاصل کړو. د ډوکوالۍ نه د سندرغاړي جوړېدلو ارمان په زړه کې و. په اسکول کې به یې ترانې، نظمونه ویل او په مدرسه کې به یې د افغانۍ کې بھرپور حصه اخیسته. اتفاقي طور شاعرۍ ته مخه شوه. د 15 کالو په عمر کې د روزګار په ټکر کې کراچۍ ته راغلی و. دغه کال 1951 و. په کال 1956
1915 کې په ادمجي مل کې په کار شو. تنخواه یې 600 روپۍ وه. د شاعرۍ آغاز یې په کال 1968 کې 1968 نه کړی. نظم او غزلې د فقې اصناف دي. د فقې کلام یې دا دی. وړاندې کلام یې لیکلی و چې زموږ یوه بیزه ده چې په ښکر باندې کنډمه ده، دا ډکه د غمه ده. وړاندې کې سټي عزیز خان میوزیک سینټر په کال 1973 کې کړی و چې یو نظم پکې ډام و. څنګه انډیوالان دي نن مې مېلمانه دوی په خړې الوګان دي نه ور وړم وړی. د صابر صاحب د خوښې سندرغاړي فردانه، وږمه، ګلنار بیګم، وحید ګل، سردار یوسفزی او د خوښې شاعران اجمل خټک، احمددین طاهر، سیف الملوک صدیقي دي. دغه وخت په ملک کې د مزدورانو یو تحریک په حرکت کې راغی او لساني فسادات هم ډېر زیات شول. پیمانه ډېره اوچته شوه. د دې په اثر کې د صابر صاحب په شاعرۍ کې د مزاحمت رنګ شو او ډېر نظمونه یې د مزدورانو په حق کې په سټیج وویل، لکه بېحده مکار دی ستاسو د هر یو د سر قاتل سرمایهدار دی رونو مزدورانو. بل نظم دی لږی مزدور په ګولو وشو ظلمونه په وینو سره شو سړکونه ربا. دغه وخت صابر صاحب د وخت په نزاکت پوه شو او د اردو نظمونه هم ولیکلو، لکه مزدور کا حق دو ورنہ طوفان اٹھے گا، ظالم تمہارے موت کا سامان اٹھے گا، مزدور کے دم خم سے دنیا میں اجالا ہے، دیقان کی محنت سے ہر منہ میں نوالا ہے. د کیسټونو تعداد یې تر 80 اوښتی دی. د صابر صاحب په شاعرۍ کې مزاحمت رنګ دومره وکړو چې قامي غیرت، احساس او شعوري جذبې په ولس کې را پیدا کړلې. ځکه چې مزاحمت د ژوند د حرارت نوم دی او د انساني مزاج یو کیفیت، یو رویه او یو عمل دی. که په ژوند کې د دې کیفیت او عمل سرنګ او عکس یا آهنګ نه ښکاري نو ژوند د جمود ښکار شي او جمود مرګ دی. مزاحمت په ژوند کې حرارت پیدا کوي او د لارې تعین کوي او دغسې په ولس کې د مستقبل سره د مخ کېدو یو نوی احساس، شعور او جذبې بیداروي. صابر صاحب په کال 1978 کې او 1988 کې د ملک نه بهر شارجې ته لاړو او وقفې سره یې 20 کاله مسافري وکړه. د تحریک د دباو نه پس او د مسافرۍ سرمخ کېدو نه پس یې په شاعرۍ کې رومانیت، معاشرتي مسایل او ولسي رنګونه ښکاره شول او ډېر نظمونه یې ولیکل او په خپل اواز یې وویل. صابر صاحب د خوښې نظمونه باران دی، نری نری باران دی، ربه دا څنګه پلو دی دا چې پروت دی په دراز کې، وایه چې ړوند به د رنګونو قدر څه پیژني، ګونګټ بدذوقه د ګلونو قدر څه پیژني. وچې شونډې خالی جام زه چې خپل وطن ته ځو او غزلې دا خو د خوښې دی چې زه به یو ورځ چېرته له غمه زه به یو ورځ ستا د غمه چېرته مړ یمه، پروت به یم په لاره کې په خاورو به ککړ یمه. په کال 1980 کې په اماراتو کې یو ټولنه جوړه کړه، امارات پښتو ادبي ټولنه د اتفاق پښتو ادبي جرګې سند سره د 1986 نه تړون دی. په کال 1991 کې ورله اهم پروګرام هم دې ټولنې کړی و او د کال 1985 نه واله د 92 پورې چې کوم په کراچۍ کې حالات و دغه دپاره هم هغه قلم ګرځولی دی. ولې دا خبره د یادونې وړ ده چې د مزاحمت دا دور او هغه دور کوم چې د مزدورانو په دې دور کې شاعري د سرکار نه پټه وه او په دغه لوی سزاګانې ورکوله کېدې او دغه ارتل ورته د هر څه د سر خطرې سره هر څه ته تیارو او خپل قلم یې ګرځولی دی او خپله اراده باندې کلک ولاړو. صابر صاحب حساس دومره دی چې یوه پیروډي هم د اردو د یو غزل کړې ده، قمیص تیرې کالی ہے جیب میرے خالی روتی ہے گھر والی. د پیروډي د هرې مصرې نه د خپل معاشرتي مسایلو او
د لاچارو د ستونزو عکسونه چې دي هغه جوت ښکاري. په کال 1992 کې د امارات ټولنې د خدماتو باندې یو ایوارډ هم ورکړی دی. په کال 2002 کې کراچۍ ته راغی او بیا دلته مستقل اوسېدلی دی. د صابر صاحب سمود وړاندې یو کتاب سپین رښتیا په نوم چاپ دی او کتاب یې دا نن چې کوم دی مخکتنه ده. د دې دومره هر څه باوجود د صابر صاحب په شخصیت او حیثیت کې زمونږ هیڅ کارکردګي په نظر کله هم لیک کوو نو د مثال لپاره ښه په فخر سره جان کیټس، بی پی شیله، بایرن او داسې نور مغربي لیکوال راخلو ولې مونږ چرته خپل اتلان یاد نه کړو. دغه اتلان خپل وطنوالو او قوم پرستو تر دې دمره رسولي دي. زما د سید رحمان عرفان صاحب، رضا خان ناتار صاحب، بسمیل کابل ګرامي صاحب، غمګین او صابر صاحب مثال په څوک ماله پیدا کړي. مونږ ولې په دوی خپې ایښي دي. مونږ د دې هر څه د محسوسولو او لیدلو باوجود د ذهني اپلاس مظاهره کوو او په ذهني طور مو ځان مفلوج کړی دی. مونږ نن هم په ذهني طور په تیرو شو صدو کې اوسو. د خپل اثر په غوښتنو مو ځان کوڼ کړی دی او د حقایقو نه مو سترګې پټې کړې دي. خو باوجود د دې هم زمانه ډېره مخکې په وړاندې تللې ده او روانه ده. باید چې مونږ د ماڼۍ د ماضي د غارونو نه راوځو او د بهر په حال په پرانستې فضا کې ساه واخلو، خپل چاپېریال سره ځان بلد کړو او وخت د غوښتنو مطابق ځان بدل کړو. خپلو اتلانو له هغه مقام ورکړو د کومې چې هغوی حقدار دي او قابل دي. ګینې وخت د چا پروا نه کوي او بیا به ګوتې مروړو. په اخره کې د کتاب په چاپ ورته ویل بیا مبارکي ورکوم او خپل بیان په دې خبر باندې را پای ته رسوم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولۍ مې تنګه زه به کوم کم ټولوم. دا و ملګرو سید احمد ګل صاحب پنډال ته په راتلو چې څومره میلمانه راغلو، ملګري راغلو، موږ ورته د زړه د کومې هرکلی وایو. د سند صوبایي کلچر سیکرټري سرور شمال صاحب سټیج ته دې راشي او راغلی دی ما ولیدې شمال صاحب راشه سټیج ته او ورسره میاں سید واحد صاحب ته بلنه ورکوو چې هغه دې هم سټیج ته راشي. کرسۍ ډېرې دي، زړه به نه تنګوو. اوس زه راغواړم د عوامي نشر پارټۍ پی ایس 116 صدر پیر ګل رسول صاحب چې مختصر هغه کې خپل تاثرات بیان کړي. پیر ګل رسول صاحب د ستاسو په چکچکو کې بسم الله الرحمن الرحیم. فسٹ ٹائم مانے زونگا گران میلما یونس بنیری صاحب او باقی نور میلمانو پنڈال کے زما مشران او کشران السلام علیکم. نن چې دا زونگا پروگرام چې دا کتاب مخکتل دی مختصر خبرې به لږې کوو چې زموږ ډېر ملګري په لینډ کې ناست دي او د دې نه پس هم چې بیا 2 پروګرامه نور هم دي. موږ له نن د خوشحۍ ورځ ده چې زموږ مشرانو کې صابر صاحب غونته خلک شته چې موږ ته د پښتو چې کومه مسلې دي، کومې خبرې دي، کوم سیسټم دی هغه موږ ته په لیکلو په کتاب کې ولیکل چې بھائی د پښتون دا کرتوت دی، دا خبرې دي، دا مسلې دا ځکه چې صابر صاحب خو هر یو پښتون له نشي تللی نو هغه موږ ته هغه په کتاب کې ولیکل چې بھائی زموږ د پښتون دا شمله ده، زموږ د پښتون دا رواج دی، دا زموږ د پښتون د میلمه خدمت دی، دا ټول یار څه موږ ته ولیکل. موږ ټولو له دا پکار دی چې موږ د صابر صاحب غونته چې کم خلک دي چې کم زموږ د پښتو دپاره کم کار کوي، شپه ورځ محنت کوي، په دې حالات کې سپینګیری دی. موږ له د داسې خلکو عزت کول پکار دي، د دای مدد کول پکار دي، د دای مرسته کول پکار دي په هر یو محفل کې، ځکه چې دای موږ ته لار سیده کوي. دا زموږ داسې مشران دي چې دا موږ ته په لیکلو کې هم وایي، په وینا کې هم وایي، په خندا کې هم وایي، په غوسه کې هم راته وایي، په خپل طرز کې راته وایي چې بھائی دا کار د پښتون دپاره دا د فایدې دی، دا د نقصان دی. موږ له پکار دی چې موږ د داسې مشرانو او چې کوم زموږ ته د ښوونې لاره ښایي موږ د دی قدر وکړو. د دی مدد به موږ څنګه کوو؟ د دی مدد به موږ داسې کوو چې بھائی دی اوس دا کتابونه چاپ کړي
چې دا کتابونه موږ یو کور ته یو پښتون له یو کتاب اتیا کو ورکو د دای هم په کار رواني دای هم په مخ کې موږ سوچ کوي او زموږ ته چې کم زموږ په خبرو کې په لیړه دینا کې په معاملات کې څه کمی وي هغه به موږ پوره کوو. زه ستاسو نور ډېر ټایم نه اخلم ځکه چې ډېر مېلمانه دي راپسې. زه د خپل د طرف نه د 10 کتابونو اعلان کوم چې زه 10 کتابونه انشاءالله زه 10 مشرانو ته چې اخلم. والسلام. مونږ پر پنډال ته پر اتلو ټولو مېلمنو ته د زړه د کومې هرکلی وایو. دا و پیر ګل رسول صاحب چې د 10 کتابو باقاعده د اخیستو اعلان یې وکړلو. مونږ په سټیج نه درته د ټولو ملګرو ته درخواست کوو چې هر یو ملګری دې کتابونه واخلي. هلته سټال لګېدلی دی، ستاسو به ډېره مهرباني وي. زه اوس د ضلع شرقي صدر راغواړم فهیم جان صاحب چې مختصر انداز باندې یو څو خبرې وکړي. فهیم جان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمونږ ګران میلمه صوبائی جنرل سیکرټري یونس بنیری صاحب، صابر صاحب په سټیج باندې ناست، قابل احترام زما مرګرو او په پنډال کې ناست زمونږ مرګرو، السلام علیکم. نن دا صابر صاحب چې کوم دا کتاب رونمایي پروګرام دی مخکتنه ده هغې په دې دومره څنګه چې د مرګرو د هغې هسټري بیان کړه او د هغې هغه خبرې وکړې، نو دا ډېر ګران کاري د یو انسان دپاره چې هغه بیا هم د هغه خپل قوم د هغه خپلو خلکو زه ورسره اوس ناست وم، مختصر خبرې مې وشوې. نو دې نه مخکې هم دوی یو کتاب لیکلی دی د هغې نوم د سپینې خبرې، سپین رښتیا. یو یې هغه کتاب لیکلی او ورپسې دویم د هغه کتاب ولیکو. نو دا د دې هغه درد و یا د دې چې کومه مسافري کړې ده یا کم هلته دی پاتې شوي دي او دوی هغه کم شیزونه محسوس کړي دي. زما په خیال دا خو چې موږ کتاب وګورو راته به پته لګي، خو دا هغه ټولې خبرې دوی په هغه شي باندې راغونډې کړي دي او د هغې نه یو کتاب جوړ کړی دی او هغه کتاب زمونږ او ستاسو دپاره دی چې کوم دی د هغې نن د هغه اوپن سرمني دپاره چې کوم دی دلته دا ملګري راغونډ شوي دي. زه د خپل طرفه د خپل ملګرو د طرفه صابر صاحب ته او دا کومو ملګرو چې دا پروګرام ارینج کړی دی هغې ته د ټولو ملګرو ته مبارکباد پیش کوم چې دوی دومره ښکلی پروګرام وکړو. مشر ناست دی اب هم خبرې کوي څنګه چې ملګرو ووایي. نو زه د خپل ضلع د ملګرو دپاره یا د دې دا کتاب په خپلې ضلع کې خورولو دپاره د 10 کتابونو زه اعلان کوم. زه به دا 10 کتابونه والم خپلې ضلع ته خپلو ملګرو ته به یې خورم. په آخره کې صابر صاحب دپاره وایي زوره سے پیغور شي چې همت ورسره مل نشي، روک هغه مشال شه چې تیاره وي او دا بل نشي. والسلام. ډېر اعلی ډېر اعلی. اوس ملګرو د ضلع ویسټ سابقه سیند نایب صدر کبیر کاکړ صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو په درود استقبال کې چکچکې. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پر سٹیج ناس مر درون میانما مر جنرل سیکرٹری یونس بنیری صاحب او د دې کتاب فاؤنڈر صابر صاحب او د دې جلسې صدر صاحب او پر سٹیج ناس ملګري او په پنډال کې ناس مر خواږه ملګري، السلام علیکم. ملګرو نن خو ډېره خوشحالي خبره ده الحمدلله چې زموږ ژبه ژوندۍ ده. د صابر صاحب په شکل کې یا دې څخه مخکې چې کوم موږ درانه شاعران چې هغه د دې دنیا څخه پانې سوي دي هغه چې موږ ته کوم خپل یو کلام خپل کلچر خپله پښتو چې موږ ته کومه پرېښې ده نو داسې خلک و موږ ته څه د بیا ملاویږي. نو صابر صاحب خو ماشاءالله د ښه کتاب لیکونکو سره ښه شاعري سره یو ښکلی اواز هم دی. اتفاق سره یو وخت ما د ګانا پر یو ټي خبر باندې واورېدله، ما ته ډېر خوند راکړو چې
چې هغه کتاب نوم هم په هغه غانا باندې د ما خیال جوړ کړی دی. ملګرو خبره داسې ده، زه مختصر خبره کوم. مشران ناست دي، دغه مشرانو خو مونږ ته الحمدلله خپل کلچر یې مونږ ته پرېښودو، خپله شمله مونږ ته پرېښوده، خپل کلام، خپله پښتو یعنې د ژبې خدمت هغو په هر صورت کې مونږ دپاره کړی دی. آیا دا مونږ چې کوم اوس نوی نسل یو هغه به مونږ څنګه سنبالو؟ ملګرو زه یو افسوس وایم ډېر زیات، په ډېر افسوس دا یو خبره کوم. ما ډېر ملګري لیدلي دي، مونږ ښه پښتانه، پلار به ښه اجره کوي، په اجره کې به ښه میلمانه وي، ښه میلمستیا به کوي، خو بچي به په خپل کور کې په خپله ژبه کې به خبرې نه کوي، دی به په اردو کې ګڼېږي، پښتو به نه وایي، په پښتو به دی شرمېږي. ولې ظالمه پښتو څنګه پیری؟ دا پښتو خو ستا د پلار، ستا د نیکه، ستا د اور نیکه یو ژبه ده. نو چې تا هېره کړه، ته نه وایې پښتو، نو دا ستا کوم چې نوی نسل دی او خو بالکل هېره کړه. بس بیا نو دی زه پښتون یم، پلانی قوم دی، کله به زه یوسفزی یم، کله به زه کاکړ یم. ګوره ورونو، موږ پہچان د ټولو نه زیات چې کوم دی هغه ژبه ده. چې ژبه دې هېره کړه نو باچا خان بابا وایي الله دې وبخي، و چې چا چې خپله ژبه هېره کړه هغه ورک شو، و چا چې خپله ژبه سپکه سو هغه شپک شو. نو ملګرو ما ته ډېر افسوس دی، په ډېرو ځایونو کې ما لیدلي دي، ما ډېر ملګري دي. نو زما ته کله ناکله زه ورته ووایم هم چې سړی یو وخت داسې وشو، زما یو ملګری و د ما سره کار و، نو هغه ما راغلو د ما سره به خپل کار به کولو، کار به ولاړ بو. نو یو وخت یې هغه کار دپاره زوی راولېږلو، چې زوی راولېږلو، زوی ته زه په خپله ژبه کې خپله خبره کوم، خو د هغه ژبه یې زده نه وه. مالکه ته زما په خبره نه پوهېږې؟ وایي نه زه نه پوهېږم. نو بیا ما پلار ته ټلیفون وکړو، ما دا ستا زوی ستاسو ولې کور کې مور یې پښتانه ده که څنګه چکر دی دا ژبې ولې؟ وایي نه موږ ټول پښتانه یو، بس زما زوی ژبه هېره کړې ده، اوس یې نه دی زده. نو ما دا تا ښه کار وکړو که دې بد کار وکړو؟ ملګرو ژبه به نه هېروو، دا زموږ پہچان دی، دا زموږ یو قسم یو زموږ عزت دی، دا پښتو موږ غټ عزت دی. نو دغه عزت به موږ ساتو، او دا موږ خاص کار نوی نسل چې کوم دی د دې شي نه ورو لرې کېږي. نو کور یې زموږ د دې مشرانو ودان چې موږ ته هر قسم خدمت یې کړی دی، د دې پورې چې دوی کتابونه موږ ته لیکلي راکړي، او دا کتابونه به موږ چې تاسو دغه د ژبې په دغه حال کې دا کتابونه تاسو پړاوئ چې زموږ کلچر څه دی او زموږ پښتو څه ده، زموږ ناسپاسه څه ده، چې موږ دغه خپله کړو. نو د دې سره سره لکه څنګه چې پیر ګلرسول صاحب فهیم جان د شلو کتابونو د اخیستلو اعلان وکړو، زه هم انشاءالله دونه اعلان کوم چې دونه کتابونه به زه هم والو، چې په خلک یې وویشو د خپل کلچر، د خپله ژبه، د خپل ثقافت در هر ځای ورسو. ډېره مننه، کور مو ده. خپل بیان کی اسف خان یوسفزی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخونکی او مهربانه ذات دی. په سټیج ناست د دې دستوري مشر د عوام نیشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري یونس بندري، د هغه سره ناست نور د ضلعو درانه میلمانه او په پنډال کې ناست درنو پښتنو ته سلام پیش کوم. دا پروګرام د ادب دی او دلته د ادب ډېر مشران ناست دي، د هغو نه مخکې په ادب باندې خبرې کول ډېر مشکله ده، خو زه به د دې کتاب اولنۍ غزل د صابر استاد ویم او بیا یو دوه خبرې. صابر استاد د کتاب د ټول اولنۍ غزل چې د نصیحت نه هم ډک دی هغه به زه پیش کړم. وایي که د علم اهمیت دی ضروري، د تعلیم نه تربیت دی ضروري، ځان په دې خبره پوهه که عاقله، ښه ژوندون له ډېر محنت دی ضروري، او په هر کار کې د الله رضا پکار ده،
په هر کار کې د الله رضا پکار ده دا به منې چې قسمت دی ضروري د ظالم او بې ضمیر مشر په خیال کې د لاشونو سیاست دی ضروري او ښه صورت دی لوی انعام د رب له لوري ښه صورت نه ښه سیرت دی ضروري اے صابره اخر ابدي ژوند لا د ایمان ښکلی دولت دی ضروري د دې خوندور غزل صابر د کتاب ابتدایي غزلو دا ما وړاندې کو د هغې نه بعد مختصراً به یو څو خبرې وکړم ځکه چې صابر احمد صابر صاحب خصوصي زما د کلي دی او ما خو والله ګڼله چې زمونږ د کلي دی په هم ګران دی خو دلته چې کم مشران ناست دي کم تجزیه یې وکړه او کم د مینې اظهار یې وکړو نو حقیقت دا دی چې صابر استاد د پوره پښتونخوا نړۍ یو اتل دی او په ټولو ګران دی نو صابر احمد صابر صاحب په شاعرۍ کې د پښتنو هر موضوع هر مسله او هر پهلو چېړلې ده څنګه چې منان باچا ډېر په تفصیل سره د هغه هسټري بیان کړه نو زه مختصراً په هغه هسټرۍ کې یو څو د هغه شعرونه ایډ کم چې کم د مزدورانو تحریک هغه یادو د ټولو ناول چې مزدوران تحریک شروع شو نو په هغې کې چې کم مقررین کم لیډران موجود وو هغو چې به کم الفاظ استعمالول نو په هغې به زموږ د ساده پښتانه یا د مزدوران دونه نه پوهېدل لکه صابر استاذ پرون په لایو پروګرام کې لګیا و چې لیډر به پاسېدو نو هغو به وایي چې آپ کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں جابر حکمران کی طرف سے نو دا مزدوران به ورته بالکل سم ناسو پوهېدو به نه چې دا څه وایي څه نه وایي نو صابر استاذ وایي چې ما ورته وایي چې ما له یو مقرره کړه چې زه ورته څه ووایم نو چې کله سټیج ته لاړو او دوی خپل غزل پیش کړو نو دا مزدوران ډېر په جوش کې شول او تحریک ډېر زور واغستو نو غزل یو شعر دی هغه وایي مزدوره پاسه خپل مقام پیژنه مزدور پاس خپل مقام پیژنه سپونه منظم کا انتظام پیژنه د دې سره سره بیا چې کله په کراچۍ کې د پښتنو سره ظلم زیاتې شروع شو کله چې دوه آبادیانې مسمار کېدې کله چې په دوی باندې د نورو قومونو د طرفه ظلمونه شروع شو نو د هغې خلاف چې کله صابر استاذ خپل قلم راچوت کو نو د پوره کراچۍ د پښتانه یو شو او یو طاقت جوړ شو او د هغو باندې روان ظلمونه سحده پورې رکاو شو د دې متعلق چې کوم د صابر استاذ غزل و مشهور وایي څوک مو مزدې سیزي او څوک مو کورونه پښتنو وروڼو درته وایم یو کېږو ګینې ورکېږو د دې سره سره کله چې په کراچۍ کې په پښتنو دا ظلمونه کېدل یو خو به ظلم وشو او دا ظلم د رکاوټ دپاره چې کله پښتنو به مزاحمت شروع کړو نو د ریاست د طرفه به په دوی جبر کېدو د هغې جبر خلاف هم دو اواز چوت کړی د دو خلاف اف آی آر هم کټ شوی او ګرفتارانو دپاره هم ځای په ځای چاپې لګېدې په هغې وخت کې صابر استاذ د پښتونخوا د لیډرانو هم ګیله کړې وه او د هغې متعلق چې کوم غزل او هغه بیا پښتونخوا ته ورسېدو نو د پښتونخوا وزیر اعلی هم دلته راغلی او ډېر په های لیول د پښتنو د مسلې چودې شوې هغه غزل څه داسې وایي تاسو یېرېږئ که وده د سرحد پښتنو تاسو یېرېږئ که وده د سرحد پښتنو چې پښتانه او که نه د سرحد پښتنو د دې نه بعد صابر استاذ مسافرۍ ته هم لاړو په مسافرۍ کې د مسافرانو چې کوم ستونزې وي هغه یې هم راچوتې کړې د هغو مسلې مسایل باندې هم ډېر زیات غزلې دي او دا کتاب باندې چې کوم دا شعر لیکلی شوی دی دا هم د هغې مسافرۍ دوران کې چې دوی کوم شاعري کړې وه د هغې نه بعد چې کله په سوات کې او پښتنو سیمې کې د دهشتګردۍ دا هوا چوته شوه او کله چې د مولانو ساګر تنقیدي تجزیه کې لیکلي چې مولا ملیټري اتحاد هغه شروع شو نو په هغې باندې هم د خپل قلم چوت کړی و او لیکلي و چې دا چا میدان جنگ جوړ کړو زمونږ د ښکلي سواته زه چا ته ګناه وکړم پونجي ته که مولا ته دغه شان د ژوند په هر یو پهلو په هر مقصد دوی خپلې خبرې کړي دي خپل شاعري وړاندې کړې ده او زیاترې کوشش کړې د پښتنو د یووالي لپاره همیشه د دوی چې کم شاعري ده کم غزلې دي په هغې کې زیات دوی اهمیت ورکړی دی چې پښتنو یو شی د یووالي درس یې ورکړی دی د مینې درس یې ورکړی او د هغې سره سره د تعلیم او د پوهې دپاره هم ډېرې غزلې لیکلي دي صابر استاذ
دلته زموږ په منځ کې نن موجود دی دا زموږ دپاره ډېره یو غټه خوشقسمتۍ خبره ده خو موږ له پکار دی نن چې دلته دا ناس ملګري دي دا ټول که نه نو یو کتاب دا ناس خلک لازم چې والي د مشرانو د طرفه غټ اعلانونه وشو دا لاندې چې ناست دي که غټ نه شي نو یو کتاب د هر یو فرض جوړېږي چې دا والي ځکه چې دلته ناس پښتانه چې دي هغه د ادب سره مینه لري ځکه دلته راغلي دي خپله تلان پېژني او صابر استاذ چې کم جدوجہد کړی دی دا صابر استاد چې کم جدوجہد کړی دی او د خپل ژوند یې تېر کړی نو تر اوسه پورې هغه خپل کور نه دی اغستی د صابر استاد په شان خلک ډېر کم دي چې هم شاعري کوي هم یواز خپلي صابر استاد په سونو پروګرامونه کړي دي او مونږ واړلو چې مونږ ډېر لیدلی دی خو د یو پروګرام 1 روپۍ تر اوسه پورې د چېرته نه اغستي د هغې مین وجه دا ده چې د خپل پښتنو سره مینه لري د خپل ژبې سره لري او د پیسې او د دې لالچ تر اوسه پورې نه دی کړی خو مونږ له پکار دی چې نن دا ورځ ده چې مونږ هغه سپورټ کړو د صابر استاد مټې جوړ شو په دې عمر کې هغه چوکیداري کوي نو زه غواړم چې په دې ناستو پښتنو کې ډېر داسې دي چې د کمپنو مالکان دي ډېر داسې بزنسمینان دي چې هغه له یو عزت عہده ورکړي او ځان سره کښېني او چې کومه تنخوا هغه په چوکیدارۍ علي هغه وله ورکړي او دا نوی ژوند چې دی دا په سکون شي زه به خپلې خبرې د صابر استاذ په دې یو غزل ختم کړم دا د هغه د کتاب دویم غزل دی وایي اوښ سره زباره خوري داسې خلک هم شته دی هر وخت یې مرداره خوري داسې خلک هم شته دی بل له تیاری کوي داسې خلک هم شته دی بل له تیاری کوي ناست وي او تیاره خوري داسې خلک هم شته دی او مال چې د یتیم وهي خېټې ته اور اچوي ښی په قلاره خوري داسې خلک هم شته دی او څوک پکې د یار سره نه کوي حساب کتاب څوک پیسې د یاره خوري داسې خلک هم شته دی غل ګرځي د غلا پسې ډش یې په سر ولګي سر خېټې لپاره خوري داسې خلک هم شته دی او ځان لکړي صابره د معدې خانه زیاته د مقداره خوري داسې خلک هم شته دی ډېر ښه مګرو تنګېږي به نه باقاعده مشاعره به هم کېږي او ورپسې به بیا د پښتو ټنګ ټکور هم وي اوس زه راغواړم ګلبادشاه ګډیوال صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي مختصر انداز باندې خبرې وکړي خپلې ګلبادشاه ګډیوال صاحب یو جهان مننه تمام راتونکو میلمنو ته په سټیج چې څومره مشران ناست دي تمامو ته سلام د تور غر پښتو ادبي کاروان د یو ادنا غړي په حیث باندې صابر احمد صاحب ته یو څو خبرې وړاندې کوم په کتاب خو به مطلقاً خبر ونه کم ځکه چې یو ملګري ویلي چې چا راته ویل چې په صابر صاحب څه لیکل غواړي لکه زره چې د غره سر ته خېجول غواړي نو بھائی زره به د غره سر ته څنګه وخېږي موږ به صابر صاحب باندې څه ووایو ډېره مننه ملګرو زه د صابر صاحب د اتفاق پښتو ادبي جرګې په وجه باندې صابر صاحب سره زما ملاقات شوی دی تر څو پورې چې زه صابر صاحب پېژنم ما کلي خو زه د تور غړی ما دوی د سوات دي د هغې غړی خو راته پته نشته دی خو چونکې د ادب په حواله سره چې کله نه پېژنم نو ما دا خبره محسوس کړې ده چې د صابر صاحب نه د ادب په حواله سره په ناستي پاستي کې تر اوسه پورې ما په زوره خبره نه ده اورېدلې کله چې دی په خبره کوي د ډېر په ټیکاو سره په آرام سره خبره کوي دا د انسان شخصیت دی ځکه چې عباسي یوسفزي صاحب یو شعر دی که زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی نو عزتمندو د صابر احمد صابر صاحب فکر چې کوم دی نو هغه د ترجمان دی چې د شخصیت په څنګه سړی د تمام ادب که ولټای تمام ادب نو هغه به دوه خبرونه ډکي یو د رنګینۍ نه د خپل مینې د اظهار نه
او دویم د پښتنو سره چې کوم نور مینه د یکجهتۍ نه د دې نه علاوه د په اشعارو کې بله خبره نه زما عزتمندو د مخکني کتاب مخکتنه چې کېده ما په صابر بابا باندې په هغه وخت کې یو نظم لیکلی و نو چونکې دا خو د دویم کتاب د مخکتنه ده د ده باندې هېڅ کتاب باندې سره نه شامل ځکه چې کتاب خو موږ لوستی هم نه دی کتلی خلا هم نه دی لاس ته زموږ لا هم نه دی راغلی او ویلو هم نه غواړم صابر صاحب به دومره قدرې ووایم چې د پښتنو په معاشره کې پیدا شوی دی نو که دا لکه د نورو ژبو په شان ته په نورو خلکو کې پیدا وی نو دی به د پښتو علامه اقبال او زه د زړه نه منم چې انشاءالله تعالی چې زه د خپل طرف نه دی د پښتو علامه اقبال ګڼم والسلام ملګرو دا و ګډیوال صاحب چې تاسو ته خپل تاثرات بیان کړو اوس زه راغواړم او د دې کتاب خالق ملګرو ټول به په ادب احترام سره باقاعده صابر احمد صابر صاحب ته اوچتېږو او د ده دروند استقبال به کوو صابر احمد صابر صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او خپل کلام او خپل غزل وړاندې کړي صابر احمد صابر صاحب ډېره مننه جي ملګرو ډېره زیاته زه به څه ووایم زما سره داسې الفاظ نشته چې زه د دې مشرانو زموږ د دې ناستو ملګرو یا د دې خلکو د مینې د محبت زما سره الفاظ نشته چې زه په هغې باندې شکریه ادا کړم زما زړه لکه د دې جذباتو نه سم ډک دی پاک پروردګار دې بس تاسو ښه لري الله یې تاسو سره خوشحالي درکړي او زه بس یو نظم ووایم او باقي زیات ټایم نه اخلم ما وایي زړه لیونې رانا پغېږه کس سپوږمۍ غواړي د ستورو جنج غواړي د سرې کاسې ډولۍ غواړي زړه لیونې سیلونه غواړي پاس پټولو اسمانونو کې ګرځې د غواړي د مریخ په بازارونو کې څومره نادان دی حکومت کې پسیلۍ غواړي د ستورو جنج غواړي د سرې کاسې ډولۍ غواړي زړه لیونې غواړي دنیا دی چې جنت چې ته غمونه ورک شي لوږه شي ورکا جړه ورکا فریادونه ورک شي د هر غریب پکور د سرو زرو ګلۍ غواړي د ستورو جنج غواړي د سرې کاسې ډولۍ غواړي زړه لیونې په انسانانو کې د مینې جراثیم غواړي هر یو انسان لا پر اختیار عقل سلیم غواړي لارو کوڅو کې خوشحالۍ دلۍ غواړي د ستورو جنج غواړي د سرې کاسې ډولۍ غواړي زړه لیونې مهرباني جی د سومال د انسانانو پتن غوښه غواړي د په انسان کې د انسان د عظمت نښه غواړي د دنیا ظالمان واړه پسولۍ غواړي د ستورو جنج غواړي د سرې کاسې ډولۍ غواړي زړه لیونې هغه څه غواړي چې صابر هغه کولی نشي خبره دا لیونې دی پوهېدلی نشي څوک چې وجني د هغو ځنې ډالۍ غواړي د ستورو جنج غواړي د سرې کاسې ډولۍ غواړي زړه لیونې ما خو وایي چې دا ټایم کم دی دا یو شی خو دوی وایي چې دا شی ووایه ښه دي ما وایي چې
ताली दलीस दी पशार जाओ पाजमान के जाचिक पल वतन तजू हो सनिष्ठा दाजी जमूं पखुली पाकिस्तान की जाचिक पल वतन तजू हो कुले पाकिस्तान जमुंग दसरो गुल गुलजार दे मुंग तिना लरियू जमुंग नसीब ख्वार दे मुंगला पावतन की दावतन खिदमत पकार दे निश्ता मसावी जमुंग दमल्क पटोल जियान की जाचिक पल वतन तजू हो नूर पदी प्रदी वतन की मूंग खुशहाली गुना मूंग पल वतन लबो जपला रची कड़ी गुना सबर मो तमाम शुनूर आवाजर सबरे गुना उमर मो सपाल कतीरी की पसंदान की जाजिक पल वतन तजू हो मेहरबानी जी दुमरा उमर तेरचा न बंगला न दे मोटर रिश्ता न दे कारोबार न दे बैंक के मालो रिश्ता खुलकी दिखा खुना न दे स्तरगु की नजर रिश्ता तोर व्यक्त दिस पिन चोलू दगटी पार मान की जचिक पल वतन तजू हो पग सवदिर हमा किराय रान पशमा रखली द्रे सवद म्याश्ती द बिजले बो सरकार रखली यो जरो पिंजा सव खर्च की दुकानदार रखली द्रे जर तनख्वाह द 25 शूप मैदान की जाचिक पल वतन तजू हो मानमाची दल तसोसी जुना मजीदारश्ता मुंकर रंगीन टेलीविजन विसियारश्ता यवेर कंडीशन द सलाजे सर बम्बारश्ता निष्ठ सुकून निष्ठ दे पदी साधु सामान की जचिक पल वतन तजू हो साख्वगी खबरी दी वड़ुकी द मतलब उकड़े प्लारतई मलगरो पजार यो पा अदब उकड़े दाई दा वतन सराद मिनी पा सब बुकड़े शकने तसा बेराद माशुम पदे बयान की जचिक पल वतन तजू ढेर आला साबिर साहब ढेर आला ओस मलगरो जरा غواړم قانوندان زموږ مشر حمیدالله خټک صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او مختصر هغه کې خپل تاثرات په کتاب باندې وکړي. حمیدالله خټک صاحب. چې دنیا د ابوګل ته انسان راغی مینا راغله فتنه راغله شیطان راغی نه عرب نه ایرانی او نه فرنګ شوم په تیر وار د خپل جبه ارمان راغی بیل جبه به هر فرمان قبول کا کله خدای څوک مهدی د زمان راغی د پښتو د ګلو هاره او پغاړه چې خوشحال می د اورنګ د زندان راغی ګورسترګې می چې ډکه ډکه کیږي نوم د تک پخلو نخل باران راغی ما بیگا په خوب خورې زلف لیدلې خدای دې خیر کی چې کاسد پریشان راغی ما حمزه د بلتنت یاری جړلې لکه شمه زما کور ته خاندان راغی د نننی تقریب صدر نورالله اچکزی صاحب مهمان خصوصی یونس بنیری صاحب او په سټیج ناست رهنمایان قوم په پنډال کې ناست د پښتو ژبې مجنونانو ډیرو درنو خوږو او غیرتمندو ملګرو کتاب لوستل کتاب لیکل او د کتاب سره مینه کول د سیویلایزډ سماج د مهذب معاشرې علامت دی پکار ده
چې کتاب سره داسې مینه وشي چې سړی کتاب ته مخاطب شي ورته ووایي چې مجھے تجھ سے پیار تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا. او زه به دا ووایم چې په ادبي دنیا کې کتاب لیکل داسې دي چې صاحب کتاب داسې شي لکه چې صاحب اولاد شي. نو زه صاحب کتاب ته په دې کتاب مبارکي ورکوم او د اتفاق ادبي جرګې ډیره مننه چې د دې ښایسته پروکار تقریب اهتمام یې کړی ده. ملګرو زه به دا ووایم چې کتاب دا د هر قسم سرمایه نه، دا د هر قسم پراپرټۍ نه د انسان سره زیات تړون لري. څنګه؟ هغه داسې چې دا یو نیچرل پروسس دی، دا فني دنیا ده، هر انسان دپاره مرګ حق دی. خو چې څه وخت انسان وفات شي د هغه رشته دار، د هغه قانوني ورثه، د هغه اولاد د هغه پراپرټي په نوم ټرانسفر کی، لیټر آف ایڈمنسټریشن وي، سکسیشن سرټیفیکیټ وي، پراپرټي هغوی ته میلاو شي. خو واحد یو کتاب داسې مضبوط تړون لري چې دا څوک په نوم ټرانسفر کولی نه شي. زه به دا ووایم لکه څنګه د غني خان مثال به واخلو، د هغوی جایداد د هغوی ورثه ته میلاو شوی، خو د پنجرې چغار د غني خان په نوم اوس هم دی دا نشي ټرانسفر کېدلی. ځکه غني خان دا خبره کوي چې ادم خاورو کې کینی څه زرغون کی، منجیله چې په دولت شي نو خامار شي. دا چې زه پکې نن مست و مغرور ګرځم، سبا خدای خبر ده چا به دا ګلزار شي. ملګرو که مونږ وګورو ادب برای ادب، ادب برای زندگی، او دا به هم ووایو چې د ادب ډېر قسمونه دي. رومانوي ادب شته، زلفې، سترګې، شونډې، رخسارونه، دا اسینشل انګریډینټس دي دا رومانوي ادب دپاره. زنداني ادب شته، که مونږ وګورو چې څه وخت خلک په زندان کې هغه ډېر ښه ادب تخلیق کی. زه به تاسو ته مختصر مثال راواخلم. حیدرآباد سازشکیس کې خان عبدالولي خان، غوث بخش بزنجو، عطاالله مینگل، حبیب جالب دا شخصیات دننه وو. نو حبیب جالب څه وخت چې خان عبدالولي خان هغه ججانو ته مخامخ شو نو هغه ورته وخندل، وی جج صاحب हम तो توقع कर रहे थे कि आप हमें बाहर निकालेंगे, आप खुद जेल के अंदर आ गए. जेल के दनنه عدالت لگے دو. نو په هغې باندې حبیب جالب ورته ووی چې یہ منصف خود ही قیدی ہیں, हमें इंसाफ کیا دیں گے, लिखा है इनके चेहरों पे वही ये फैसला देंगे. دا هغه یو قیدي احساساتو چې هغوی وویل. دا نمونه ده که مونږ کلندر مومند صاحب راواخلو چې هغه څه وخت په زندان کې دی، د لاهور په قلعه کې بند دی. نو هغه وایي چې په خوشحال په راتنبور کې وشوې، هغه کانې په ما لاهور کې وشوې. د وطن ناوې دغه ټولې کیسې ما سره ستا د مینې تور کې وشوې. د آشنا خیال د قفس ور مات کړو، بېلتونه ډزې دې په کور کې وشوې. دا زنداني ادب دی. او که تاسو وګورئ دا زه پاگل وم، دا د نثر یو کتاب دی چې هغه اجمل خټک صاحب لیکلی دی چې هغه څومره ټارچر شوی. هغوی هغه زنداني ادب کې دا لیکلی دی چې هغه څومره ټارچر شوی دی. دا زه پاگل وم هغه د لوستلو سره تعلق لري. اوس زه به دا ووایم چې مزاحمتي کردار ادا کوونکي شخصیات، مزاحمتي تحریکونه او مزاحمتي تحریرونه په تاریخ کې همیشه ژوند دي. مارکس، انگلز، لینن، میکسم گورکی، وولټیر، ګویټه، چیګوویرا، سقراط، باچا خان، نیلسن منډیلا، دا هغه شخصیات دي چې دا د خپل مزاحمتي کردار په وجه، د خپلو مزاحمتي تحریرونو په وجه په تاریخ کې ژوندي دي. ملګرو صابر احمد صابر صاحب چې کوم کتاب دی، زه دا نه وایم چې ما دا کتاب نه دی لوستی. زه په دې کتاب باندې ډیره مختصر خبره کوم او صرف د صابر صاحب هغه څو شعرونه را اخلم. د صابر صاحب کتاب چې ما ولوستو دا وایي چې لکه دا پښتون نیشنلیزم سلوګنز
او د منشور څه حصه هم په نظر راځي. لکه یو ځای وایي خپله خاوره خپل اختیار په حوالې سره نه به ژاړي نه کمزورې نه به خوار وي د هر چا چې خپله خاوره خپل اختیار وي. بل ځای وایي چې یو کیږو ګنې ورکیږو د باچا خان خبره ده څوک مو مزدې سیزي څوک مو کورونه پښتنو ورونو درته وایمه یو کیږو ګنې ورکیږو. زه یې مختصر کوم. بیا هغه تنظیم ته شابسۍ ورکوي چې شابسې ملګرو د تنظیم په لور روان شئ موټې شئ راجمع شئ حوي په هر میدان شئ. شاعران او ادیبان دا سوشل ساینټیسټ دي دا سماجي ساینسدانان دي. یو ځای هغه د ډي ویپنایزیشن د ډي نیوکلیرایزیشن پیغام ورکوي وایي چې داسې بم جوړ کړه چې په غرونو د نفرت والوځي. انسانه بس که نور اټم بمونه مه جوړوه که د تعمیر مقصد لرې خو څه خبره نه ده ګنې بېوجې تنقیدي بیسونه مه جوړوه. صابر صاحب په خپل شاعرۍ کې د پښتو متلونو ډېر په هنر استعمال کړی دی. هغوی وایي چې څربا غوا میخه کمري خو په خپل وخت مري د کارغانو په خیرو نه مرداریږي. یوې سره تخم کر او بخر غواړي شړشم کله په تلي کې زرغونیږي. مونږ وایي که نه چې د فلانی په تلي کې زرغونوي نو دا د پښتو متل بل ځای باندې د ژوند ترخه حقیقتونو ته په ډېر خوندور انداز اشاره کوي. وایي چې وایه چیډون به د رنګونو قدر څه پېژني ګونګټ بدزوکه د ګلونو قدر څه پېژني لمحه لمحه قیمتي دومره چې حساب یې نشته بدبخته خلک د وختونو قدر څه پېژني. او صابر صاحب د تشبیحاتو استعمال ډېر په خوندور انداز کړی دی. وایي چې درد می وي په سر د خودغرضه انسانانو نه کم نوي ملګرو د لستونو د مارانو نه ځان ته مسلمان وایي غوښتنه کې د مړو نه سم لکه هندو چې مراد غواړي د بوتانو نه. IMF ته سلام نظم کې د پاکستان ناکامه معاشي پالیسي بیانوي او بیا زه چې خپل وطن ته ځو نسم کې د خپل وطن سره د مینې اظهار کړی دی دا د پښتنو فطرت دی. نو زه به دا ووایم چې صابر صاحب پښتو کې مصره ده وایي چې سترګې ډولای باڼه پې چپر د وطن مینه پکې ناوې ګرځومه. او صرف دا نه ده چې پښتانه مسافرۍ کې وي نو هغوی وطن یادوي چې په مسافرۍ کې وي نو خپل رشته دار هم یادوي او وایي چې مودې دې وشوې ته رانغلې په فال دې نیسم د کارغانو اوازونه. نو ملګرو یقینا چې وینا دپاره خو نور څه هم شته. زه به دا ووایم چې شاعر کې دا کمال وي چې هغه ډېر په هنر باندې د خپل زړه بړاس وباسي. زه یو ساده مثال پیش کوم. ملنګ جان د افغانستان شاعر دی. څه وخت چې د سکندر مرزا دور و نو یو وفد تللی ولته ده به د کابل ریډیو نه د پښتونستان شعرونه ویل نو خپل افسر راوغوښت هغه ورته ووایي چې څو پورې چې دا میلمانه دلته یي د پاکستان ډیلیګیشن راغلی دی نو ته د کابل ریډیو نه د پښتونستان شعرونه مه وایه. نو ملنګ جان هغه خپل افسر ته هم پکې ښه اشاره وکړه. آی په دې طرز باندې ووی چې چا غوږ کې راته ووی چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. ملګرو زه خپلې خبرې ختموم د پښتو په دې شعر باندې چې زمانې ته حیرانېږه ما زه څه یم نوې څړیکه د تاریخ په زوړ بدن کې خپل ولس ته د یو داسې سبا نښه چې انسان یې لټوي باغ عدن کې دا د وخت مغول چې یره کی په ځای ده نوې روح یم د خوشحال زړه کفن کې زه خو رڼا یم رڼاګانې کله په زنځیرونو کې تړلی شي څوک زه خو فولاد یم فولادونه کله په خوله منډلی او خوړلی شي څوک. ډېره مننه ډېر تشکر. خبرې وکړې ملګرو. زه اوس راغواړم زمونږ د ضلع کیاماڼۍ ارګنایزینګ چیرمین میاں سید واحد صاحب ته چې مختصر هغه کې دي خپلې یو څو خبرې وکړي. میاں سید واحد صاحب.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د ټول نه اول زه د خپل سټیج باندې د خپل مشرانو ته او په دې پنډال کې ناستو ملګرو ته د زړه د کومې نه مبارکباد ورکوم چې دا داسې ښکلې موقع ده چې صابر احمد صابر صاحب هغه نن د کتاب مخکتنه او ورځ ده نو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو د صابر احمد صابر صاحب د تعریف چې دی نو محتاج نه دی په 72 کې چې دی نو کم وخت موږ 110 ورځې تقریبا کم از کم هغه هړتال شوی و څنګه چې منان باچا په تفصیل سره ستاسو سره خبرې وکړلې نو موږ به د ډېرو قربانۍ دي موږ به هره شپه په پټان کالونۍ کې په پرنټیر کالونۍ کې به هغه جلسې به کېدلې به او چې صابر احمد صابر صاحب پکې نو نو د هغې به مزه هم نه وه د خپل کور پرېښودی او د خپل بچي پرېښودي وو د دې مزدور تحریک دپاره او دلته کې چې دی نو زموږ سره به په دې پرنټیر کالونۍ کې به دی اوسېده به نو د ده ډېرې قربانۍ دي په هغه وخت نه چې موږ ور وګورو نو صابر احمد صابر صاحب چې دی نو هغه خپل بچي په دې قام باندې په دې باندې هغه بالکل چې دی نو قربان کړي وو ملګرو خبره داسې ده چې دا شاعران چې دي نو دا که وګورو نو دا د دې معاشرې دا ژبې هم دي غوږونه هم دي او سترګې هم دي دې چې په دې معاشره کې صحیح نه دا ډېر اساس دغه لري نو دې هغه د قوم ته مخامخ کوي او هغه په ژبه باندې راولي د غني خان نه یو ورځ تپوس وشو یو شاعر یو کس ورته وویل چې دا شاعر څنګه جوړیږي نو هغه داسې مسکی شو او ورته وویل شاعر چې دی نو دی ځان له چې دی الله پاک داسې وی رالېږلی دی چې په ده کې جدا یو پرزي دي ولې چې دلته کې موږ وګورو د هغې مثال دا دی چې غټ غټ ډاکټران جوړیږي غټ غټ انجینران جوړیږي پایلټان جوړیږي خو شاعر نشي جوړېدی شاعر چې دی نو هغه په تعلیم باندې نه ده دا د الله پاک یو دین دی چې الله پاک چاته ورکړی یې خو چې هغه د قوم دپاره او هغه چې دی نو د ملک دپاره هغه استعمال کړي نو الله پاک د هغې اجر چې دی نو بیا ډېر ورکوي دو صابر احمد صابر صاحب په شاعرۍ کې هغه طبقاتي حواله باندې د مزدورانو د لاندې طبقې خلک چې دی نو هغو له ژبه ورکړله او د هغه دا کتاب مالا کتلی نه دی خو د ده د شورو نه چې موږ ګورو نو د ناسته پاسته ټوله د هغه مزدور او د هغه محنتکشو سره ده نو د ده نظمونه چې څومره دي نو هغه په دې طریقې سره دي باچا خان بابا یو پیره کوټې ته تللی نو هلته کې سلطان احمد نامه وه هغه چې دی نو اخباري د نماینده و د هغه نه انټرویو اخیستله نو د هغه سره یو شاعر تللی و نو هغه سره چې دی نو هغه سلطان احمد صابر چې دی نو هغه د بابا نه چې انټرویو ور واخیستله نو بیا یې ورسره تعارف وکړو چې دا شاعر دی نو هغه شاعر چې دی نو هغه مخې ته کېنو بچیا وی دا شاعري مه پرېږده دې کې چې دی نو ته کوشش دا کوه چې دا قوم دا راویښ کړو ټیک ته موږ تحریک هغه بنیاد موږ ښودلی دی خو دا د شاعر نه بغیر دا نیمګړی دی دې کې چې دی نو ټولو زموږ سره په دې تحریک کې چې دی نو شاعرانو حصه اخیستې ده نو د هغه به شاعر سړی ډېر زیات تر خوښ او هغه له به عزت ورکو نو هغه شاعر چې ور وکتل چې دومره عظیم انسان ما ته چې دی نو شاباشي راکړو نو انشاءالله زه به دا ورځ نه پرېږدم دغه شانته یو پیره په درګۍ په دې طرف روانو هلته کې رحمت شاه سایل اوسېدو د ټیلرۍ کار به یې کوو نو د ګاډی ودرو او وی به یې دلته کې هغه یو شاعر دی هغه ته چې دی نو اواز کړی خلک لاړ په منډه رحمت شاه سایل ته چې دی نو اواز ور وکړو هغه راغی وی بچیا وی ښکارېږي نو نه دا دومره پروګرامونه کېږي دا کې هغه وی باچا خان بابا ته وی چې بابا غریب سړی ما مزدوري کوم بل سلار مې نشته نو دومره ده چې یعنې زه په دې پروګرامونو کې شرکت په دې جلسو جلوسونو کې نشم کولی
نو هغه ورته وویل چې بچیا ټیک ته روزګار لاول دی خو دومره ده چې د خپله دا شاعري دا پرې نه دی نو دغه شانتې د شاعرانو سره د هغو ډېره مینه وه نن چې د پښتو دا کم تحریکونه چلیدلی دي نو هغه بغیر د چې شاعر نه پکې نو هغه نیمګړي دي یعنې ورسره نو موږ له پکار دا ده چې څومره شاعران یو موږ د ملک د قوم دپاره چې دی نو هلې ځلې وکړو او موږ د حالات چې کم دی چې وایي مه کوه ترې تمه چې به قوم رڼا ته وباسي او قوم چې څومره وړون وي د زردارو خیر په دې کې دی نو پکار دا ده چې موږ د خپل طبقې د خلک دا مخکې په وړاندې باندې بوځو او د حالاتو مقابله وکړو والسلام مرګرو دا میا سید واحد صاحب تاسو ته مختصر هغه کې خبرې وکړې مرګرو دا پروګرام د اتفاق پښتو ادبي جرګې له طرفه کېږي باقاعده زمونږ هنرمند اکبر علي اکبر صاحب هم راغلی دی ټنګ ټکور به هم پکې انشاءالله د دې نه مخکې به مشاعرې نه بعد به بیا ټنګ ټکوري زه اوس داسې شخصیت راغواړم د هغې نه مخکې یو شعر وړاندې کوم کله وخت رانه خفا کله بخت رانه خفا کله وخت رانه خفا کله بخت رانه خفا چې رښتیا خبره وکړم خلک سخت رانه خفا زه عوامي نشر پارټۍ صوبایي جنرل سیکرټري سیند څانګې یونس خان بونیري صاحب ته بلنه ورکوم د ستاسو په درون استقبال کې چې هغه دې راشي او تاسو ته د خپلو خیالات اظهار وکړي یونس بونیري صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم دا الله او د پاک الله په نوم باندې زه د ټولو نه مخکې د دې ټولنې د دې مشران د دې ملګري چا چې نن دا دومره لوی ښایسته پروګرام د صابر احمد صابر صاحب دپاره دا د کتاب په حواله باندې موږ د ټول را جمع کړي یو او موږ ته دا دومره غټ اعزاز راکړو چې یو دومره عظیم انسان چې هغه ټول عمر د دې ژبې خدمت کړی دی په دې ژبې دپاره کار کړی دی موږ ته نن زموږ ته دا موقع راکړه چې موږ د هغه د کتاب باندې د هغه په شاعرۍ باندې د هغه په ژوند باندې خبرې وکړو نو زه چونکې ظاهر دا نه خو زه شاعر یم او نه زه د دوی په شان لیکل کولی شم نه دومره طاقت لرم نو دا د ځان دپاره ډېر غټ اعزاز ګڼم چې د سیاست د یو شاګرد په حیثیت نن ماته دې ادبي ټولنې دا موقع راکړې ده نو زه به کوشش وکړم چې یو څو خبرې ما حقیقت دی چې ما ټلیفون دی کړی و او نن راغلی یم نو ماته نشته پته نه مې کتاب کتلی دی البته د دې زوړ کتاب مې هم کتلی دی او کوشش کوم چې زه کم از کم د دې ملګرو د کتابونو ما همیشه دپاره کوشش کوم چې زه یې پړاو کړم نو د دې نه بعد به ضرور وګورم خو یو خبره یاد ساتئ چې ما په ډېرو محفلونو کې په ډېر بار بار ما صابر صاحب اورېدلی دی او مخامخ مې اورېدلی دی د دوی سچایي او د دوی انداز ما او د دوی د مخلصي چې په کوم انداز دی شاعري کوي او وینا کوي نو زه د هغې نه دومره په خپله باندې متاثر یم او زه ګڼم چې دا چې څنګه دلته کې ډېرو ملګرو دوی ته کوم اوس په کومو الفاظونو دوی یاد کړو زه یم چې دا د دې حقدار هم دی او د دې نه زیات نه زیات پکار دی چې مونږ داسې انسان ته عزت او احترام ورکو چې هغه په خپله په دغې حالاتو کې چې څنګه منان باچا د هغه د ژوند یو نظر مونږ ته دلته کېښودو نو داسې انسان زما په خیال چې په دې ژوند کې په دومره ستړي کې په دومره تکلیفاتو کې هغه بیا دومره وخت وباسي لیکل کوي د شاعرۍ په ژبه کې د دې قوم او د ولس ترجماني کوي نو دا د ډېر داد وړونکی دی او زه تاسو ذمواري د دې قوم جوړیږي چې موږ داسې انسانان همیشه دپاره یاد وساتو او صرف یاد ونه ساتو بلکې د دې لیکلی هر هغه کاغذ چې دی هر هغه شعر چې دی نظم دی هغه مونږ باقاعده خپل نوي نسل ته واورو چې په دې معاشره کې په دې نفس دور کې چې خلک نن د دولت لپاره
د عزت دپاره نن ګرځي او یو نن داسې انسانان هم شته چې هغه نه دی د خپل قوم دپاره په دې دومره ستړي کې په دې غربت کې هغه نه راپاسي او خپل قلم اوچتوي او لیکل کوي او بیا په دغه خپل کمزوري حالت کې د کتاب په شکل کې راوړي او خپل نوي نسل ته یې پرېږدي. نو په کار ده چې دلته اعلانات هم وشو خو په اعلاناتو باندې خبره نه ده، د هر یو کس ذمواري دا جوړیږي چې هغه کم از کم د خپل حیثیت مطابق باندې دا کتاب هم واخلي او هغې ملګرو لم کتابونه والي چې هغه دلته نن راغلي نه یا بېوسی طاقت نه لري، چې کم از کم بنیادي زموږ مقصد دا دی چې مونږ دا خپله تاریخي ورثه دا خپله ورثه خپل نوي نسل ته منتقل کو یا هغې ته ورسو. دې دپاره کار په کار دی. ملګرو مونږ په شاعر او په سیاستدان کې فرق دی په سیاست کې چې مونږ د یو ډسپلن لاندې خبره کو، مونږ د یو ایجنډې لاندې خبره کو، یو پالیسی وي زمونږه او کم از کم شاعر سړی د دې هر څه نه آزاد وي او هغه په صحیح معنی باندې په حقیقي معنی باندې هغه د قوم د مسلو ترجماني کوي. نو دا ډېر زیات دی زیات پکار دی د خلقو چې هغه په دې ولس او په معاشره کې څه کېږي کومه عکاسي چې دی کولی شي کم از کم زه یا ډېر خلک هغه نشي کولی چې کم شاعر ملګری کولی شي. نو په کار د دغه شاعران دي که نن موږ په دې پردي وطن کې ناست یو، په دې کراچۍ ښار کې موږ ژوند تېرو، نن دلته موږ پښتو وایو، هلکې پکار دا نه ده چې دا څومره د پښتنو غټ ښار دی، ډېر ښه شاعران دي دلته د الله فضل دی، لیکن د بدقسمتۍ نه موږ د شاعرانو ته هغه مقام نه دی ورکړی. موږ په هغه د دوی څومره کتابونه چې دلته شاعرانو چاپ کړي دي په کار ده چې یو کتاب نن د هر ملګري په کور کې وي، کم از کم د دې نورو خلکو خبره خو به نه کوو خو هغه خلکو نه کم از کم ګیله ضرور کوو چې هغه قوم پرستی سیاست کوي یا د سیاسي پارټو د قوم پرست پارټو کارکنان دي، ذمواري زیات نه زیات دغه جوړېږي چې د دې هر کتاب دغه په کور کې موجود وي. دغه شاعر ته نور موږ څه نشو ورکولی خو د شاعر یو خواهش وي او یو ارمان وي چې هغه کم تکلیف کړی وي په ځان یې ستړي تېره کړې وي چې د هغه دا کلام چې دی هغه هر انسان ته او خلقو ته زیات نه زیات باندې هغه ورسي او د معاشرې هغه عکاسي چې که نن ما درته ووایي چې که نن په دې ښار کې پښتو ژوندی ده، نن په دې ښار کې زموږ روایات ژوندي دي، نو زه ډېر په دې کې هېڅ قسمه د کنجوسۍ د دې نه کار اخیستل نه دي په کار. د ټولو نه غټ کردار چې دی هغه د شاعرانو ملګرو دی چې هغه وختن په وختن په دې ښار کې د مختلف ادبي ټولنو په شکل کې په دې ښار کې خپل ځان ژوندی هم ساتلی دی. وختن په وختن زه ګورم کله په پارکونو کې ناست وي، کله د چا په دفترو کې خپله راجمع شي او خپل هغه شعرونه او خپل هغه الفاظ د یو بل سره شعر کوي. د دې نه زیات زما په خیال د دې ژبې سره مینه که څوک کوي نو هغه دغه خلک دی. نو په کار ده وخت ډېر شوی دی، زه ستاسو ډېر وخت نه علم د صابر صاحب باندې چې کومې خبرې وشوې د دې نه زیات چې ما کوم ملګرو دلته خبرې وکړې شاید زما سره به دومره لغټ الفاظ نه چې زه هغه دلته ادا کړم، خو کم از کم د دې ملګري دپاره دغه چې څنګه وویلی شو چې د ده صرف دا کلام چې دی دا مونږ مخ ته وړل دي او دا په عوام کې په ولس کې خورول دي، د دې دپاره ستاسو زمونږ د ټولو ذمواري جوړېږي چې مونږ دا پیغام کور کور ته ورسو او الله تعالی دې دې له ډېر لوی ژوند ورکړي او الله تعالی دې هغه وخت راولي چې دوی 2 کتاب ولیکل چې سبا 3 کتاب ولیکي 4 کتاب ولیکي، دا به زموږ لپاره خوشحالۍ خبره وي. ډېره مننه.